بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن محترم محمد داود عابد ستاسو دران خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ به الله متل خوشحاله کامیاب او کامران لره. قدرمنو کم کامیاب مسلمان چې رب العالمین جنت ته داخل کی د ژوند به د جنت په نعمتونو او په خوشحالو کې وي. که یو وخت په جنت کې د جنتیانو د پاره د خوراک او څښاک انتظام شوي وي، نو بل وخت په جنت کې د یو جنتی د اورېدو د پاره ښکلې ښکلې د سازونو او د اوازونو انتظام هم شوي وي. د انسان په خواهشاتو کې یو خواهش دا وي چې زه ښکلې اواز واورم. د دغه خواهش پوره کولو دپاره په جنت کې رب العالمین د جنتیانو دپاره انتظام کړي وي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان فی الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب لها ريح فتصفق فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې بېشک په جنت کې به داسې اونه وي چې د هغې تنې به د سرو زرو وي، خاښونه به د زبرجدو وي او دغه شان د ملغلرو به وي چې کله په دې باندې هوا ولګي نو د دې نه به ښایسته ښایسته اوازونه روځي. داسې ښایسته اوازونه چې اورېدونکي به د دې نه ډېر خوند او مزه اخلي او د دې نه ښکلی اواز به چېرته جنتیانو نه وي اورېدلی. په دنیا کې مختلف قسم اوازونه خلکو اورېدلی وي. په بعضې اوازونو کې درد وي، په بعضې اوازونو کې خوند او مزه وي. جنتیان چې په جنت کې د جنت د بوټو څخه را پیدا شوي دغه اوازونه واوري، دی به حیران پاتې شي چې داسې اوازونه به دی په ژوند کې چېرته نه وي اورېدلی. قدرمنو، د جنت حاصلولو دپاره په دنیا کې باید چې انسان تیاری وکړي. کم مسلمان چې دلته په دنیا کې څومره د رب العالمین عبادت کوي، او په دغه مقدار به د په جنت کې تیاری کیږي. څومره چې دی د رب العالمین عبادت کوي، دقه نه به د ده دپاره جنت ښکلي کیږي او تیاریږي به. امام ترمذي رحمت الله علیه یو روایت ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د معراج په شپه زما ملاقات د حضرت ابراهیم علیه السلام سره وشو. هغه راته وفرمیل: یا محمد، ای محمد صلی الله علیه وسلم، اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د معراج په شپه مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. راته وفرمیل چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته زما لخوا د ټولو ناول سلام ووایه، او بیا ورله دا خبر ورکه چې د جنت خوره ډیره پاکیزه ده، د جنت اوبه ډیرې خوږې او مزیدارې دي، خو د جنت ځمکه دا خالی میدان دی او د دې اونې کرل او نال کول دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویل دي. یعنی څومره چې څوک دا اذکار کوي، همدغه امره په مقدار به د ده دپاره په جنت کې اونې کرلی کیږي. معلومه شوه چې د جنت ځمکه دا اوار میدان دی. که څوک ځان له د جنت ځمکه ښکلې کول غواړي، هلته ځان له تیاری کول غواړي، نو دلته په دنیا کې به د هغې دپاره ځان ستړی کوي، د رب العالمین عبادت به کوي. د نورو عباداتو سره سره انسان به د رب العالمین ذکر کوي، د الله صفات به بیانوي،
د نورو ذکرونو سره سره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وایي. دې سره به د ده دپاره په جنت کې بوټي چې کوم دی نو هغه تیاریږي. قدرمنو مونږ یو ځای کې رهایش او استوګنه کوو اوسیږو، نو هغه ځای کې چې چېرته پټې واخلو ځمکه واخلو نو بیا په هغې باندې په قلار قلار باندې مونږ آبادي کوو. دا مونږ چار دیوالي راته وکړه او دا هم پکې کمرې جوړې کړې او دا هم پکې یو څیز او بل څیز. نو د هغه کور او د بنګلې جوړولو دپاره څومره خواري کول پکاري. دقه شان د جنت د نعمتونو حاصلولو دپاره دلته چې ته څومره عبادات کې د دې په بدل به رب العالمین تعالی جنت کې تیاری درکوي. نو یو خو د رب العالمین د عباداتو خیال ساتل پکار دي. د اسلام چې کوم ارکان دي توحید، منځ، روژه، حج او زکات، د دې ډېر اهتمام پکار دی. او بیا د دې نه وروسته خپله ژبه د رب العالمین په ذکر اذکار باندې مصروفه ساتل پکار دي. څومره چې ما کتابونه وکتل د هغې ټولو یو خلاصه زما ذهن کې راله و هغه دا چې په جنت کې به انسان هیڅکله د یو څیز ارمان نه کوي، ځکه په جنت کې به هر قسمه نعمتونه وي. البته دوه څیزونه داسې دي چې د دې به په جنت کې انسان ارمان کوي. لومبی څیز هغه مرګ د شهادت. چاله چې مرګ د شهادت په دنیا کې میلو نشي نو په جنت کې چې ده ته پته ولګي چې د هغې څومره لوی درجې دي نو دی به دا ارمان کوي چې کاش زم په دنیا کې شهید شوی وي. دا مرګ د شهادت دومره لویه درجه لري. او دویم که یو انسان ارمان کوي نو هغه به د دې کوي هلته چې څومره وخت په دنیا کې د رب العالمین د ذکر نه بغیر تیر کړی دی، دی به وایي چې کاش دغه وخت هم ما د الله په ذکر باندې تیر کړی وي. ځکه په جنت کې به د ده نه ښکلی او ښه مقام د هر هغه چا وي چې چا د ده نه زیات عبادات کړي وي. چا چې د ده نه زیات رب العالمین ذکر کړي، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا ټول هغه ذکرونه دي د رب العالمین چې د دې کولو سره انسان ته جنت تیاریږي. نو مونږ خپل وخت په لهو لعب کې د تیرولو په ځای هر وخت د رب العالمین په ذکر باندې ژبه لمده ساتو. دا ځان عادت جوړ کړو، که زما خیال وي او که نه وي، خو چې زما ذکر زما ژبه د رب العالمین په ذکر باندې اختی، هر وخت اختی. لا اله الا الله ویل پکاري، د قرآن تلاوت کول پکاري، ذکر خپل عادت جوړول پکاري. د دې دپاره که چاته یادیږي نه پکار دی چې تسبیح ځان سره ګرځئ. د تسبیح سره انسان ته ذکر را یادیږي. په دې څوک خپل ذکر شماري نه. بعضې خلک وایي دا ته څه دپاره ګرځئ؟ دې دپاره چې خپل ذکر شماري نه. دا تسبیحات دا مذکري دي، دا انسان ته ذکر را یادوي چې هلکه تسبیح څنګه جیب کې سړی لاس ورکړي او اوچتي کړي بس دې ذکر شروع کړي. نو هر وخت د رب العالمین ذکر کوه چې جنت دې د نورو خلکو نه ډېر ښایسته شي. به هر حال قدرمنو د جنت د نعمت حاصلولو دپاره په دنیا کې به خپله خوله تویې او خپل ځان به ستړی کې. بیا په جنت کې به ستا دپاره قسمه قسمه نعمتونه رب العالمین درکوي. هغه هر هغه څه چې ستا زړه غواړي او ستا خواهش کیږي الله پاک به تعالی درکوي. په جنت کې به مختلف اعلی قسمه خوراکونه د جنتیانو دپاره تیاریږي. تر دې پورې کتابونو لیکلي دي د جنتی چې کوم قسمه مارغان خوښي د هغې غوښې خوښه وي او څه ته شوق پیدا شي رب العالمین به یې وله ورکړي. قرآن کې رب العالمین سوره واقعه کې فرمایي که نه ولحم طیر مما یشتهون، د مرغانو غوښه به کومه چې د دې خوښیږي او د دې زړه غواړي. وامددناهم بفاکهة ولحم مما یشتهون، مونږ به په دې جنتیانو ته وخت په وخت په دې جنت کې میوه ورکو، غوښه به ورکو، داسې میوه او داسې غوښه چې څه دی غواړي، د کم مارغه غوښه چې دی غواړي، د کم څاروي غوښه چې غواړي رب العالمین به ورکوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام خادم دی. د رسول الله مبارک یو روایت نقل کوي، نبی علیہ السلام فرمایل چې ان طیر الجنة کمثال البخت ترعى فی شجر الجنه. په جنت کې به مارغان وي د دې جنتیانو د خوراک دپاره،
او هغه خو به واړه واړه مارغان نی که نه، خو به غټ غټ مارغان د جنت مرغۍ دا یو بختي لوی اوښ دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا یو مارغه به د هغې برابري او د جنت په بوټو کې به هغه سریږي لګیا بی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي یا رسول الله ان هذه لطیر ناعمه، ای د الله پیغمبره یقینا دا مرغۍ خو دا مرغۍ چې دي دا خو به ډېرې په مزو کې وي، یعنی چې جنت په ونو کې الوزي رالوزي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اکلتها انعم منها، د دې خوړونکي به د دې نم زیات په مزو کې وي. یعنی دا مارغان چې په جنت کې ګرځي دي خو به په مزو کې وي، خو چې کوم خلک دا مارغان خوري یعنی جنتیان ابه د دې نم زیات په مزو کې. بیا رسول الله مبارک دا الفاظ 3 ځلو فرمایل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي و انی لارجو ان تکون ممن یاکل منها یا ابا بکر، یا ابوبکر رضی الله تعالی عنه زما دا امید دی چې ته به د هغه خلکو په ډله کې کم خلکه چې به د دې مرغانو نه خوراک کوي، یعنی ته په جنت کې وې، ته به په جنت کې یعنی ته جنتی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل. قدرمن همدقه شان یو ځل جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل و انی لارجو ان تکون ممن یاکل منها یا عمر، اے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زه د الله نه امید کوم چې ته هم دقه شان په جنت کې. به هر حال دی کې خو د صحابو لوی درجې طرف ته اشاره ده. حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضوان الله علیهم اجمعین. خو بل اړخ ته جنت د نعمتونو تذکره ده پکې چې په جنت کې به مارغان او هغه به د اوښانو برابر لوی لوی مارغان په جنت کې به سري، په جنت کې به ګرځي. او کله چې د یو جنتي زړه وشي چې یاره د دې غوښه، نو رب العالمین به دته په هغه انداز باندې ورکي په کوم انداز چې د خوښه وي، که هغه د ده ورته خوښه وي، که هغه د ده سره کړې خوښه وي، که هر قسمه د ده خوښه وي، رب العالمین به دله ورکي. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای ان الرجل من اهل الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده منفلقا نضيجا. کله چې یو جنتی د جنت مرغو خوړلو ته شوق وشي چې دا مارغان زه وخورم، یاره چې د دې غوښه مې خوړلې وي، نو هغه مرغۍ به د ده لاس ته ټوټې ټوټې ورته کړې شوې راشي او دی به یې وخوري. دې خوړلو سره به دته ډېر خوند میلو شي او د ده وجود کې به دته قوت میلو شي. رب العالمین فرمایي کنه قد احسن الله له رزقا، تحقیق سره رب العالمین د جنتی ته ډېر ښه رزق ورک. قدرمنو جنتیانو ته به سحر او ماښام بهترین رزق ورکولی کیږي. رب العالمین قرآن کې فرمایي ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیه، دی مسلمانانو د پاره او په جنت کې سحر او ماښام د دې رزق وي. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیکلي چې په جنت کې به د سحر ناشتې په وخت کې 90,000 کاسې جنتیانو ته کېښوستې شي. په دې کې به مختلف قسمه د مرغو مزیدارې غوښې وي او دغه شان د ماښام روټۍ به په داسې پروټوکول باندې او په بهترین انداز باندې دله ورکولی کېږي. قدرمنو جنت کې به شپه نه وي ښه، ځکه هلته به همیشه رڼا وي، نور وي. او جنتیان چې دي یو قسم پرده به راښکته شي، نو دي ته به پته ولګي چې یاره ماښام شو، نور به شپه نی. هغه پردې ښکته کېدو سره به پته لګي چې دا ماښام دی، او چې کله پرده اوچته کړې شي دي ته به پته ولګي چې دا سحر شو. نو سحر به هم دي له خوراک ورکولی کېږي بهترین، ماښام به هم ورکولی کېږي، دا به یو ترتیب وي. خو د دې منځ کې چې د انسان څه ټیم د جنت نعمتونو خوراک ته زړه کېږي، نو هغه ټیم کې به دې خوړی شي. سوره صافات کې رب العالمین فرمای اولئک لهم رزق معلوم، دی د پاره داسې رزق دی چې د هغې حال معلوم دی، یعنی سپیشل رزق به سحر او ماښام دی له ورکولی کېږي. دا د جنت نعمتونه دا به یو جنتی د پاره وي. جنتیانو ته په جنت کې ویلی کېږي کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، تاسو ښه په مزو سره خوراک کوئ، ښه په مزو سره څښاک کوئ، او دا د هغه نیکو اعمالو په بدله کې دي کوم چې تاسو په دنیا کې کړي دي. قدرمنو تېره ورځ ما تاسو ته دا یو خبره کړې وه چې د جنت نعمتونو حاصلولو دپاره په دنیا کې اعمال ضروري دي، ځکه چې جنتی ته به ویلې کېږي دا هغه څه دي چې تا په دنیا کې کوم اعمال کړي دا د هغې بدله ده.
بعضې خلک په یو عجیبه خوش فهمۍ کې پراتی. د الله پاک فضل دی او الله ته زمونږ د عبادت څه ضرورت دی او الله پاک چې راکوي بغیر حساب کتابه به او موږ مسلمانان یو الله به هم جنت ته بوځي. الله پاک چې څه کوي د هغه نه تپوس کولو والا نشته، دی کې شک نشته. بغیر د تپوس نه رب العالمین چې څه کوي هغه کولی شي، ځکه دا کائنات هغه پیدا کړي دي او دا انسانان د الله بندگان دي. څه قسمه چې هغه کوي د الله پاک برابر څوک نشته چې هغه نه تپوس وکړي. خو یاد ساتئ د رب العالمین یو فضل دی، یو د رب العالمین قانون دی. ګورئ اکثر ځای کې به د رب العالمین قانون چلیږي. د رب العالمین قانون دا دی چې بما کنتم تعملون، کوم عملونه چې تا کړي د هغې بدل کې به تاله په جنت کې هر څه درکولی کېږي. نو په دنیا کې اعمال دا ضروري څیز دی. ته به مونځ کې، ته به روژه نیسې، ته به زکات ورکې، په تا که فرض وي ته به حج کې، ته به د غریبانانو خیال ساتې، ته به دروغ نه وی، ته به حسد او کینه نه کې، ته به چا سره ظلم زیاتې نه کې، ته به پردې مال په ناحقه باندې نه اخلې. اله به رب العالمین تعالی جنت درکوي. دا د جنت عظیم نعمتونه به تعالی درکولی کېږي. او بیا دا داسې نعمتونه دي د جنت چې بغیر حساب کتابه به دا جنت دا نعمتونه ملاویږي. څومره رزق چې دی تعالی به درکولی کېږي او د هغې به در سره حساب کتاب نه کېږي. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. څوک چې په دنیا کې نیک اعمال وکړي، رب العالمین فرمایي که دا نارینه دی او که دا زنانه ده، من ذکر او انثى، خو چې دا مسلمانان دي نو فاولئک یدخلون الجنه، دا خلک به جنت ته داخل شي. یرزقون فیها بغیر حساب، په دې جنت کې به دې ته بې حسابه رزق ورکولی شي. نو په دې آیات کې هم دا دي چې من عمل صالحا، څوک چې نیک اعمال وکړي هغه خلکو دپاره به جنت وي. قدرمنو د جنت نعمتونه چې څومره دي دا به د یو معلوم وخت دپاره نه وي چې تاله به یو ورځ درکړي شي، یو هفته به درکړي شي، یو میاشت به درکړي شي، یو کال به درکړي شي. نه، دا نه ختمېدونکي رزق دی چې رب العالمین به جنتیانو ته ورکوي. سوره صاد کې رب العالمین فرمایي ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. بېشکه دا زمونږ هغه رزق دی چې د دې دپاره ختمېدل نشته دی. نو جنتیانو ته چې کم رزق ورکولی کېږي هغه به د همیشه دپاره، په جنت کې به د ژوند ختمېدل نه وي او په جنت کې به د نعمتونو ختمېدل نه وي. محترمو، د الله نه به دعا غواړو چې مونږ او تاسو رب العالمین جنت ته بوځي. بیا په جنت کې چې انسان کله جنت ته داخل شي نو رب العالمین به په جنت کې د میلمستیا کوي. اوس اول به په جنت کې جنتیانو له څه ورکولی کېږي؟ جنتی چې جنت ته داخل شي لومبني خوراک به څه ورکولی کېږي؟ امام بخاری رحمت الله علیه یو لوی حدیث ذکر کړی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 تپوسونه کړي. په هغه 3 تپوسونو کې یو تپوس هغه دا کړی د نبی علیه السلام نه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اول طعام یأکله اهل الجنه. اې د الله رسوله جنتیان به د میلمستیا په طور ړومبی خوراک په جنت کې څه کوي؟ نبی علیه السلام وفرمایل اما اول طعام یأکله اهل الجنه فزیادة کبد حوت. اول خوراک چې په جنت کې د میلمستیا په طور جنتیان خوري ناغه به د مئی کلیجه وي. د مئی مطلب اینه به اینه چې څه ته مونږ وایو کلیجه، د دې کلیجې یوه حصه به هغه دې اخوري، کومه چې به ډېره زیاته مزیداره وي. کبان نه دي، کبان د دې زیګر د دې اینه چې کومه ده به ډېره زیاته خوندوره وي او هغه به ډېره زیاته مزیداره وي. د ټولو نه اول په جنت کې به جنتیانو ته دا خوراک ورکولی کېږي. امام مسلم رحمت الله علیه داسې یو روایت ذکر کړی هم ډېر اوږد حدیث دی چې یو یهودي عالم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه کړي او په هغې تپوسونو کې یو تپوس دا و چې فما تحفتهم حین یدخلون الجنه. کله چې جنتیان اول جنت ته داخلیږي د دې دپاره به څه تحفه وي، څه به وله ورکولی کېږي؟ رسول الله مبارک ورته وفرمایه چې زیادة کبد النون، د مئی او د کب د جگر څه حصه به دې له ورکړي شي.
یهودي عالم ته بیا تپوس وکړه چې د دې نه به دې ته څه فایده ورسي. نبی علیه السلام وفرمیل ینحر لهم ثور الجنه الذي كان یأکل من اطرافها. دې ته به د جنت هغه غویي ذبح کړي شي او حلال به کړي شي کوم چې جنت په اطرافو کې سریدلی وي. قدرمنو دا هغه د جنت د نعمتونو متعلق ما تاسو سره خبرې اترې وکړې چې رب العالمین به په جنت کې یو جنتي له څه ورکوي. خو د هغې دپاره ما تاسو ته وخت په وخت ګورې دا خبره وکړه چې د جنت دا حاصلېدل د یو مسلمان دپاره دا به په دنیا کې د رب العالمین په رضامندۍ کې وي چې رب العالمین به رضا کې. او دې ځای کې زه تاسو ته یو عجیبه نکته بیان کړم. یو د رب العالمین قانون دی او یو د رب العالمین فضل دی. نو دعا دا کوي چې الله دې په مونږ او تاسو باندې خپل فضل وکړي، ځکه د رب العالمین قانون ته مخامخ کېدل دا ډیر مشکل کار دی. ځکه قانون دا دی چې تا سره د اعمالو حساب کتاب وشي. نو بیا زمونږ اعمال څه دي نو هغې ته هر سړی چې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي نو هغه ته پته لګي چې زما اعمال څومره دي، څومره زما نیکې دي او څومره مې بدې دي، څومره مې د رب العالمین تابعداري کړې او څومره مې د رب العالمین نافرمانی کړې. د قانون دپاره دعا کوي چې الله دې مونږ د خپل قانون نه وساتي. خو دې سره نږدې دا دعا کوي چې رب العالمین دې په مونږ او تاسو خپل فضل وکړي. خو اوس داسې هم نه ده چې یو سړی دې لګیا دی او هغه دې بدې کوي او نیکې دې نه کوي او هغه دې نیک اعمال د سره کوي نه مونځ دې نه کوي او روجې دې نه نیسي، رښتیا دې نه وایي او ظلمونه زیاتی کوي او بیا وایي چې الله غفور رحیم دی او الله دې په مونږ خپل فضل وکړي. نو دې ځای کې یاد ساتئ چې د رب العالمین د فضل دپاره هم ګورئ څه ناڅه پکار دی چې ته په دنیا کې خپل وس او کوشش کې د نیک اعمال کولو او د بد اعمالو نه د ځان ساتلو دپاره. نو الله د دې وس او کوشش نه وروسته به د الله د فضل تمه کې رب العالمین به فتا فضل کوي. په ابتدا کې مې تاسو دا یو خبره وکړه چې رب العالمین څه کوي د هغه نه څوک تپوس کوونکي نشته دی. خو ګورئ د رب العالمین فضل به په هغه چا باندې کیږي چې په دنیا کې خو هغه څه ناڅه نیک اعمال وکړي که نه، چې ته نیک اعمال نه کې عمر له بدۍ کې او د رب العالمین نه بیا تمه دا د فضل کې، نو دا ته په غلطه باندې چرته به هم په خوش فهمۍ کې نه پریوځي. ځکه رب چې دا دومره کائنات پیدا کړی دی او بیا ته رالیږلې نو صرف دې دپاره یې نه رالیږلې چې ته د خپل خوښې څه کې هغه کوو بیا به زه په تا باندې خپل فضل کوم. هغه ځان له خبره ده چې دا د الله پاک عظیم احسان دی چې مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي یو. خو د اسلام قبلولو نه وروسته نیک اعمال د مسلمان د کامیابۍ دپاره ګورئ شرط دی. انسان به نیک اعمال کوي او د بدو اعمالو نه به ځان ساتي او بیا په خصوصي توګه هغه اعمال د کومې تعلق چې د بل انسان سره وي. لکه د یو انسان سره ته روزګار کې په هغه روزګار کې به هغه سره دوکه نه کې، په هغه روزګار کې به هغه سره ظلم نه کې، په هغه روزګار کې به هغه سره زیاتی نه کې، په هغه روزګار کې به د هغه د مجبورو نه غلطه فایده نه اخلي. یا د یو بل مسلمان په تا باندې حق دی په هغه حق ورکولو کې به تادي کې د یو بل مسلمان رور حق به ځان سره نه ساتي. یا دغه شان چې د یو چا سره ستا حق تړلی دی نو په هغې کې به تا هغه سره ظلم زیاتې نه کې. بعضې خلکه وګوري چې یاره لاس مې پې بر دی وس مې پې بر دی نو چې څومره ظلم کولی شي نو کوي. دا ښه کار نه دی. ظلم به نه کوي چا سره دې لږم زیاتې د لاسه وشو د دې ټول هر څه به تا سره حساب کتاب کیږي. رب العالمین ډیر رحیم ذات دی. په خپلو اعمالو کې په خپل عبادت کې به تا سره نرمي وکړي. خو ګورئ د بنده په حق کې رب العالمین د چا سره نرمي نه کوي. چرته مونځ تا نه قضا شو توبه دې ویسته و مونځ دې را واپس که الله به درته قضا معاف کړي. خو که د بل بنده د یو ستنې برابر حق هم تا واغشته نو که ته په زرګونو کاله توبې وباسې خو چې هغه بندې درته نه بخي نو ګورئ رب العالمین هم درته نه بخي. د الله پاک ډېر عجیبه قانون دی. ګورئ الله پاک د بنده حق بنده ته سپارلی دی چې تا د بنده حق ووخه چې هغه تر څو پورې نه معاف کړي نو رب العالمین دی ګورئ نه معاف کوي. مونږ بعضې وخت کې ډېر په غلط فهمۍ کې پراته یو. یاره جی وي داسې کار مې ورسره وکړه چې وي هغه به څوک چې ما نه به تپوس وکړي. ما نه څوک تپوس کولو واله شته دی په دنیا کې چې د چا د تپوس کولو واله څوک نی د هغه د تپوس کولو رب العالمین وي.
رب العالمین داغه تپوس کوي. رب ډیر عظیم ذات دی، د رب د وړاندې څوک سر قدرې نشي اوچتولی. رب العالمین چې چانه بدل اخلي بیا په بله طریقه باندې. رب العالمین د ظلم سزا په دنیا کې انسان ته ورکوي، خو د آخرت سزا بیا ډیره زیاته خطرناکه. نو زمونږ سره تړلې د انسانانو حقوق چې دي مونږ په هغې باندې نظرثاني وکړو چې چېرته خو زمونږ د لاس نه د انسانانو په حقوقو کې څه کمې نه دی شوي. مونږ به د رب العالمین عبادات هم کوو، د انسانانو د حقوقو به خیال هم ساتو، بیا به د رب د فضل تمه کوو او د جنت اشتیاق به کوو. رب العالمین به په دغه وخت کې مونږ او تاسو ته انشاءالله العزیز جنت را نصیب کوي. دغه نعمتونه دا به انشاءالله العزیز زمونږ په قسمت کې وي. محترمو، د جنت متعلق به داسې نورې خبرې هم تاسو سره په پروګرامونو کې کوم. نن را سره د پروګرام وخت چونکې پای ته رسي، ستاسو درانه خدمت کې بیا حاضري کیږي. تر یو بل پروګرامه ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلي چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحال لره. د لوی الله په امان.